اوس دا قانون نه اسلام جوړ کړی دی، نه پیغمبر جوړ کړی دی، نه قرآن جوړ کړی، نه الله جوړ کړی دی. دا زموږ د پښتنو قانون دی چې موږ په اسلام باندې ورته پلی دی. د کور لور یا خور په ناجایز تعلقاتو باندې ګیره شو، بس دا قتل کا. حالانکه دې سړي به خپله 3 او 4 ځای ناجایز تعلقات دي، هغه د غیرت خلاف نه دي. دا چې د چا د لور او خور سره تعلق ساتي، هغه هم د چا لور خور د هغې دپاره ستا غیرت نه راوچتېږي. ویجی ما ته پیغور میلاو شو. کم سړی چې راپاسي د غیرت په نوم باندې بیا لور قتلی یا خور قتلی، نو زه وایم چې دا بهر چې کله داسې یو واقع مشهوره شي چې د پلانکي سړي لور خور داسې حرکت کړی دی، نو دا اولانې داغ ستا په لمن باندې راځي. خلک وایي دوله تربیت صحیح نه دی کړی، د هغې د کردار حفاظت نه دی کړی، نو دا خو ستا په جامه پروت دی، ته ځان ولې نه ولې؟ که ته هغه مړه کې ستا باندې دا پیغور بیا هم تا ته میلاویږي، نو که ته دومره غیرتي یې او تا کې دومره بهادري ده، نو ځان مړ که که نه. او وجل هم ځان پکار دی، ځکه چې غلطي ستا وه چې تا د هغې حفاظت نه دی کړی. نو کوم کور نه چې یو زنانه وځي، نو دا دغه ټیم کې نه وتلي، دا ډېره مخکې ستا نه وتلي، خو تا ته پته نشته، تا د بچو تربیت صحیح نه دی کړی. دا دومره پلسانه خو نه وځي، د دې نه مخکې ډېر زیات واقعات شوي وي، لاره برابره شوي وي. کله چې لاره برابرېده هغه ټیم کې ته جاهله پروت وي. نو وجل خو تا وجل پکار دی چې تا صحیح تربیت د بچو نه دی کړی، تا د بچو خیال نه دی ساتلی، تا د بچو په کردار باندې محنت نه دی کړی، تا بچو ته د اسلام لاره نه ده ښودلې، نو ځان ولې نه ولې؟ تا مړ کول پکار دي. نو د غیرت په نوم باندې دا قتل د دې اجازت نه الله ورکړی دی، نه پیغمبر ورکړی دی، نه قرآن ورکړی، نه حدیث کې شته. بلکې د پیغمبر او د صحابو په زمانه کې به یو هم تاسو د غیرت په نوم قتل ونه وینئ. پیغمبر علیه السلام حد درجه کوشش کړی دی چې ګناه پټه شي. معیز اسلمي رضی الله تعالی عنه راغی، د الله رسول ما نه زنا شوې ده، پیغمبر ته مخ واړو، ځه وایي تا به هسې چېرته هسې غلط فهمي به تاته شوي، زنا دې نه ده کړې. مطلب دا دی د ګناه پټول غواړي. نو د زناکار سړي که د رجم خبر راغلی، د قتل سزا راغلی، دا صرف عدالت راغلی ده. خپله ته په کور کې عدالت نشي قایمولی، دا اجازت صرف شریعت ورکړی دی، او دا صرف عدالت به کوي، قاضي کولی شي، بل څوک یې نشي کولی. نو معیز اسلمي رضی الله عنه پیغمبر ته راغلی، د الله رسول ما نه زنا شوې ده، پیغمبر ته مخ واړو، وایي تا ته بسې غلط فهمي شوي. 3 ځله 4 ځله چې بیا رالی، هغه خپله اقرار وکړو، نو بیا په هغه باندې حد جاري شو. نو بعضې دا خبرې که څه وایي چې یاره په دې باندې به زه قتل وکړم، نو زه به ډېر ټیک ده، په دنیا کې به 1-2 کسان تا ته غیرتي ووایي، خو د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت تا ته د غیرتۍ هار نه دررتی چې راشه ماشاءالله تا ډېر غټ لوی د غیرت کار کړی، ډایرکټ د جنت په دروازه باندې وردن نه کړي. هغه د قاتلینو په صف کې به ولاړې چې چا په ناحقه قتل کړی دی، چې څنګه هغوی ولاړ دي، ته به هم د هغوی په صف کې به ولاړې، ځکه اجازت نشته دی. دا قتل عمد دی. من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. چا قصدن قتل وکړو، الله رب العزت وایي د سزا چې راکړي جهنم دی، کې بس ودی.